أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت په آیات مبارکه کې فرمایي من ذا الذي سوقت هغه بنده یقرض الله چې الله رب العزت لره ورکي قرضا حسنا قرض حسنا قرض بې د ریانه فیضاعفه نو الله ولا دغه قرض دوه چنده کې زیات پې کی له دلره وله او وی ود دغه بنده د پر اجر کریم اجر دوی عزت والا آخرت. خبره دا سه ده الله رب العزت فرمای چې دا سه نه ده چې تاسو مال کمې پیسې را کوي نو تعالی ترغیب درکې او ترغیب د الله رب العزت دا درکې گویا دا تعالی واپس درکوم قرض نو مې ولا ورکه چې دا تعالی واپس درکوم دا سه موایا چې تمہارا سراکین د دې بدل نه کوم ورنه الله خالق مالک رازق دی کاغه تا نه داسم بندگی وغواړي چې هیڅ هم نظر کوي نو د دې ویلو ضرورت هم نشته نه د دغه عوض ضرورت شته خدا د الله احسان. الله فرمای من ذا الذي سوقت هغه بندا یقرض الله چې قرض ورکی الله رب العزت لرا قرضا حسنا قرض حسنا فیضاعفه له زیاد بکی دغه الله رب العزت دغه بنده د پاره وله زیاد بکی د پاره په دنیا کې دوه چند دنیا کې به دوه چند سیز ورکی وله دغه بنده د پاره اجر بوي کریم لوی اجر به الله رب العزت ورکوي لوی اجر. الله فرمای یوم تر المؤمنین یوم بها ورځ باندې تر المؤمنین چې تبوینی مؤمنان لرا مؤمنان سړو لرا بوینی والمؤمنات او مؤمنات زنانو لرا بوینی یسعا چې منډي بوهی نورهم د نور د دیو بین ایدیهم روان دي د دونا و بی ایمانهم او خلاص ته د دیونا. الله رب العزت فرمای د قیامت په ورځ به ته داخله ګویني چې کوم ایمان والا سړی دی او زنانه دي چې د دینه مخ کې بعد د دې د نور د دې د رڼا دا منډوي اوس د رڼا او نور به د سوي نو یسعا نورهم صدقتهم مخکې به منډه وهي د دیونه د صدقې دغه رڼا دا د چې کومه صدقه کړې ده په دنیا کې نو دا به د رڼا په شکل د دنه مخکې منډه وهي او د دنه ښي سایډ ته به وي. الله فرمایي وبایمانهم او ښي سایډ ته د دنه یا الله فرمای بشراکم اليوم زیر دستا د پاره نن ورځ جنات جنت ندی تجری جنات جنت جنات باغ ندی تجری چې بهیږي با من تحتها الانهار لاندې د هغې نه ولي خالدین فیها دا بنده به همیشه په دغه جنت کې وي دا ټولګي د جنت والا به همیشه په جنت کې وي. ذالک هو الفوز العظیم. الله فرمای ذالک دا هو الفوز العظیم همدا لویا کامیابی دا امو کامیابی بلبل ستوایو والله وی دا دخول د جنت چره دا همیشوالی د جنت چره ذالک هو الفوز العظیم. الله وی دا لویا کامیابی دا الله رب العزت تیرا نصیب کی. اوس تو ګوره الله رب العزت فرمایي چې دا کم بنده صدقه کوي نو د دنه به دا رڼا مخکې وروستو دا به ترې منډه وي ښي اړخ ته به ترې منډه وي نو صدقه اصل کې دا ګوره صدقه ولې دې د صدقه ویلی شي ځکه چې دا تصدیق د ایمان کوي
دا څه کوي؟ دا تصدیق د ایمان کوي، دا د دې بنده د ایمان وضاحت کوي چې او د خپل ایمان خي چې ته ایماندار یې، په ایمان مضبوطی، ته په دې خپل ایمان پیسې لګولی شي او د الله د پاره ته قرباني ورکولی شي. دا تصدیق د ایمان کوي. او صدقه بیا دواړو ته ویلی شي، نفلی ده او که فرضی ده. د دې ټولو ته احادیث او قرآن کې صدقه ویلی شي، خو بیا د فقهاو اصطلاحات دي چې کومه فرضي صدقه ده نو هغې ته موږ زکات وایو، او کومه چې نفلي ده نو هغې ته خیر خیرات وایو. ورنه د خیر خیرات د عامه صدقه چې دی ته حدیثو کې چې دی دا زکات هم صدقه ویلې شوې ده. لکه مشهور حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیره تشریف فرماو، حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ لا ماشوم نو داسې په یعنی اذان په سلولو راغی او په مسجد نبوي کې د زکات کجور یو ډیرې پروتو، هغې له خواله راغی نو په هغې کې لاس ورکو، د هغې نه کجوره راوچته کړله چې څنګه راوچته کړه خولې ته یې کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي قح قح یا بنی اما تعلم ان الصدقه علینا حرام. او لرې که وغورځه خوله کې ولا لاس ورکړه هغه کجورې ترې وباسلې، تا ته پته نشته چې په موږ باندې صدقه نو به معنه د زکات ده، په موږ باندې زکات اخیستل دا حرام دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاندان باندې. اخو مشهور خبر هم د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ په صحابو کې زیات او زیات 250 کاله یا د دین هم زیات. هغه اخیری نصرانی عالم چې د مشهور دغه د ایمان مشهور واقعه د وګدره کچرته الله توفیق راکړي ان شاء الله به وای او ډیره دلکشم ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان وروړو د پرغه ډیره سخت برداشت کړي. هغه لوی د بادشاہي کور او د مالداري کور یې پرېښی او د هغې دپاره غلام شوی دی او بلا کیسې پې تېرې شوي. خیر خو چا چې ورته اخرې نښې خولو یو ورته دا ښولې وه چې هغه به د زکات مال قبلې خو خوري به نه خپله په ملګرو به یې خوري، او تحفه وغیره دا به خپله هم خوري او په ملګرو به هم خوري او په ملا باندې به یې مهر نبوت وي وغیره. هغه وایي چې په لومبۍ ځل رالم نو ما ورته صاحب دا کجورې دې واله، ما ته وایي چې د څه دي؟ ما ورته چې زکات دي. وایي چې ښه نو یې قبول یې کړو او ملګرو له یې ورکړې. په دویمه پیر رالم نو ما ورته چې صاحب دا مې تحفه راوړې ده، وایي ما ته وایي چې راکړه، خپله یې مو خوړه په نورو باندې مو. نو خلک اوس وایي هلکه ماشوم دی، ماشوم به غلط کار کوي، ماشوم دی نه ماشوم پوه که ګزار مه وباسه، د هغه هم په تربیت یې د ماشوموالي نه پوه که چې ته د ماشوموالي نه هغه ته داسې جامې واچوې د هغه په غټوالي هم دکه تربیت وي. مولانا بیدیګر رحمه الله فرمایل وایي چې کوم قوم 20 کاله 80 کاله چې دی بغیر د جامو عادت شوي یا ستا پلار به به شریعت نافظ کړي. خبره داسې ده چې ته کوم ماشوم د هغه نه شنما چې دی داسې وکړي چې هغه مونږ نه پېژني، هغه چې دی نو مشر کشر نه پېژني، ته ورته چې شابه بچې دته کنځلې وکړه، شابه دته کنځلې وکړه، هغه چې غټ شابه خور ستا په تربیت کې راشي. نه د ماشوموالي نه تربیت پکار. الله دې توفیق راکړي. الله فرمایي یوم په هغه ورځ باندې یقول المنافقون چې وبوي دا منافقان والمنافقات او دا منافقات زنانا، منافقان سړي به ووایي او منافقات زنانا للذین هغه کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دی انظرونا ورته وایي انتظروا لنا انتظار وکړئ موږ ته نقتبس چې موږ اقتباس وکړو موږ سرانا حاصل کو من نورکم درانا دستاسو نه. هلکه سرانا خو منافقانو سره خپل نه نو د مؤمنانو ته وایي چې لږ صبر راته وکړئ چې ستاسو نه سرانا حاصله کړو. الله وایي دی ورته څه وایي قیل نو وبه ویلی شي دیو ته ارجعوا واپس شئ وراکم په شاګانو خپلو سره دې منافقانو ته وویلي چې واپس شئ په شاګانو خپلو ته سره الی الدنیا دنیا ته فالتمسوا نورا بس اولټوي هلته رڼا لره د رڼا ځای خدا نه دا خو نتیجه ده دلته چې هلته چا رڼا ځان له کتلې د هغه ورته میلاو ده نو دلته به تاسو ته رڼا د هغه ځای نه میلاوېږي ځای لاړ شئ دنیا کې ځان نه رڼا وګورئ که نو یو عملی منافق وي او یو د عقیدې منافق. عقیدې منافق خدا چې کفر او اسلام په زړه کې
چې دینو کفر او بخکار اسلامي او عملی منافق دا وي چې اذا حدث کذب هر کله چې خبره کوي نو دروغ وای کله ور سره امانت کې دی پای کې خیانت کوي لکه شان چې کله ور سره جګړه کوي نو هغه کنځلي کوي دا ټول چې د دین دی الله رب العزت موږ بچو ساتي دې سيزونه بزان بچاتو نو بیا حدیث کې فرمای وي چې کله بچا کې یو مثال په تور تا کې د دروغ د ماده پرتې نو ته یو درجه والا منافقي کتا کې د دویمه پرتې د دوه درجه والا کتا کې درې د درې ولا سلو نو ځان نه بدا منافقت او باس ولله دې بچ کی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو شوی وي سیب مؤمن نه پلانکې ګناه کې دي شي پلانکې ګناه مؤمن را جمع کې دي شي یا زنا وي زنا او مؤمن را جمع کې دي شي یا را جمع کې دي شي بل ګناه دا او دا مؤمن یا را جمع کې دي شي وي سیب چې دروغ او مؤمن را جمع کې دي شي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغجن مؤمن نشي کی حساب لگا منګه خته شپورز لګي نو الله فرمای قیل ورتبو ویل شي ارجعوا واپس شي وراکم پشاګان خپلو دنیا دا فلتمسوا نورا نو تاسو چې دی ولټوي طلب کې رڼا لرا نور لرا فضرب بینهم نو بس او بخي جوړ شي په مند دیو کې دی بدا خبرې کوي د منافقان او مسلمانان به خبرې کوي او بخي جوړ شي په مند دیو کې بسور دیوال له چې دغه دیوال لپاره بابون دروازه وي په منځ کې به एकदम دیوال لاشي او دغه دیوال لپاره به دروازه وي نو الله فرمای باطنه فيه الرحمه باطنه د دې د نن طرف چې دی فی بای کې الرحمت رحمت بوي د مؤمنانو طرف چې دنه چې کوم سایډ یا به رحمت وي وظاهره من قبله العذاب الله وی د دینه کوم ظاهر سایډ چې ظاهر طرف ته چې کوم دی هغه به د وړاندې د دین عذاب یا بسوي د وړاندې د دینه به عذاب الله دې بچ کی نو دا منافقان په د لستونی مار وي تا سره په یو معاشره کې لوي شوي تا سره بغړ شوي تا سره په داخلي ولس کې وي تا سره په ملک کې وي تا سره په عربو خطه ما تاسو مخ کې ویلو چې په مکه کې نو دونه یا کافرو یا بس مسلمانو په مدینه منوره کې زیات شي وغیرہ نو الله رب العزت فرمای ینادونهم आवाज بوکړي دیوتا الم نکم معکم الم نکن یا من نو معکم تاسو سره دي ته چې من تاسو سره نه مو تاسو کلک ملګری یو کنه دا کرکټ به میوزه لګو گیم لا به یوزه تلو فلم به میوزه کا ته په پلان کې کې بم کاروبار یوزه کو دا بم کو مونږ تاسو سره ملګری نو قالو دی باورته وای بلا ولنا ولكنكم لكن تاسو فتنتم ففتنو کی واچول انفسکم خپل ځانونه ای ورته چې ولنه زمون ملګری وي مونږ سره په یو معاشره کې وي په یو کلی کې وي خو لیکن تاسو ځان په فتنه کې مبتلا کړ فتنه کې اخته شوي دین لارم پرې خدا د دنیا لار سم دم تبلیغي وي لږ وخت پس چې کیسه روانه شو تبلیغ مبلیغ دیم لاړو او ورپسې د سمغه منظم پرې خدا کیسه روانه شو سم دم عالم وي لږ وخت پس چې علم هم لاړو کیسه روانه شو سم دم طالب وي سو وخت پس علم هم لاړو کیسه روانه شو سم دم چې د پیر مرید وي لږ وخت پس پیری مریدیم لاړو ورپسې په سود باندې ورسر شوي سم دم چې مسلمان وي لږ وخت پس مسلمانیم لاړو چرته د شیعاګانو په غېږه کې کېناستي یا د قادیانانو په غېږه کې کېناستي د بل چا په غېږه کې کېناستي د دې وجه الله رب العزت فرمای وي دی ورته وي چې ولنه زمون ملګری وي سړیا ولکنکم لکن تاسو فتنتم په فتنه کې واچول انفسکم خپل ځانونو د فتنې بس فتنه کې اخته شوي دنیا مسره کړو دینم پرې خو نو دنیا خو الله رب العزت فرمای فتنه را او یا د بچو فتنې راخې لکه تاسو به د حضرت علیه السلام واقع اوریدلې مونږ ویلو تفصیلا هغه یو ماشوم راوچت کو سره ولا دیوال لارو بغو نو ورته وی چې داسې کې موسی علیه السلام ورته ظلم دی وکړو وی الله به دې مور او پلار لا دینه خېسته بچي ورکی او هغه په دین باندې مضبوط وي خدای دې بچی د لاس ودا مور او پلار چې دا مشرکان شو د اسلام نه بلری لرشي نو کله نا کله الله فرمایي په قران پاک کې چې انما اموالکم واولادکم فتنه تاسو مال او اولاد فتنه دي خدا به ته صحیح استعماله چې تربیت تر څه دي صحیح وکړو بس بیا کا ته سم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان لكل ودهر امت تبار فتنه را وفتنه امتي المال وزما د امت فتنه د مال ده
دا مال دا فتنه لوی نو دې د وجې خلک خپل بچیم خراب کړي، کورم خراب کړي، رورم په درز لاو کړي، بچیم په درز لاو کړي، مشر کشر تمیزم ختم شي، معاشره کې بس بګاړ پیدا شي. هغه د باچاهان بابا یو تقریر دی، هغې کې وایي چې په دې قوم کې مفاد پرستی ده، او چې مفاد پرستی په چا کې هغې کې نه اسلامیزم راځي او نه نیشنلیزم راځي او نه سیکولریزم راځي، هېڅ شي پکې نه راځي. مفاد پرستی او مفاد چې د یو انسان سوچ دا جوړ شي چې بس زه به صرف په کرسۍ ناست یم، نور خلک به زما نه توره توکي، صرف زه به مشر یم، خلک به زما خادمان وي. زمونږ د هر طبقې، دینی طبقه، دنیایي طبقه، د هر کس دا وي چې زما به خلک خادماني، زه به د چا خادم نه جوړېږم. زمونږ دا سوچ ګرځي، نو دا ښه شی نه دی. ولکنکم لیکن تاسو فتنتم په فتنه کې اچولیو انفسکم خپلو ځانونو لره، وتربصتم او انتظار مو کو، ورتبتم او تاسو په شک کې وې، شک مو کړو، انتظار مو کو. د څه انتظار مو کو؟ نو هلکه دنیا والم که دین والم، هلکه دا کس راته وایي چې دین طرف ته راشه نو دا دی پکې، او دی خو هرقل بادشاه دی، هغه راله چې دی نو پټې پټې پیسې رالیږي، هغه چې دی نو جبله چې دی اغوښتي سره د 15,000 کسانو، دا نو اوس د چا طرف ته لاړ شم؟ او شک، یاره چې دا دین به ټیک وي که ټیک به نه وي، یاره په دې کې به ماته څه میلو شي که به میلو نه شي. نو تاسو په شک کې پرېوتې. الله وایي شک کې یوازې دا نه تعالی به یا هغې څه درکوي یا نه. او مثال په طور تا چې دی دلته مونځ اودس پرېښوده، دین دې پرېښوده، نو دا مال د چا په اختیار کې دی؟ وایي د الله په اختیار کې دی. دا دولت د چا په اختیار کې دی؟ عزت د چا په اختیار کې دی؟ سم وایي، عزت د چا په اختیار کې دی؟ ستا د ژوند او زندگی د چا په اختیار کې ده؟ ستا د بچي او د کور زندگی د چا په اختیار کې ده؟ خو زمونږ امید خو وي که نه؟ امید وګت ساتو. نو الله وایي وغرتکم الامانیو، تاسو له دوکه کړه دې امید، تاسو امید وګت وساتو او تاسو وی چې بهی دا زه به د دنیا تر بچی به مې ښه شي، زه به دا وکړم نو زه به ښه شم، پلانکې مال به راته حاصل شي. تاسو وی چې مال به په دې طریقې په دې او دین هم پرېښوده، نو د اوږدو امیدونو حالان کې ښه درته پته و ایمان دی چې هر څه زما په لاس کې، نو موږ امیدونه اوږده ساتو، خو د الله په ذات پروسه نه ساتو، الله ته شاکو او امید وګت کو نه، داسې نه دی پکار. الله فرمایي وغرتکم الامانی، او دوکه کې اچولي تاسو، او دوکه کې اچولي تاسو لره د اوږدو امیدونو، حتی تر دې پورې جاء امر الله، تر دې چې فیصله راغله د الله رب العزت. نو فیصله د الله څه شي ده؟ د مرګ فیصله راغله. بس بیا که وی که سبا به زه دا کوم دا به کوم دا به کوم. انسان داود علیه السلام ته الله وی یو د بنده د ده سوچ، د ده فکر، د ده تدبیر وي، او یو زما تدبیر وي. نو زما تدبیر په ده وړاندې دی وي زه به سبا دا کوم دا کوم دا کوم، زه پرې مرګ راولم، کیسې ختمې. حتی جاء امر الله، تر دې چې راله فیصله د الله. وغرکم، او بله خبره الله وایي دا ده چې دا اوږده امیدونه درته چا در واچول، دا ملګرتیا دې د چا وکړه؟ د شیطان دې وکړه که د خدای دې وکړه؟ نو الله فرمایي وغرکم بالله الغرور، او دوکه کې واچول. وغرکم دلته غره چې په معنا د دوکه ده، بالله په الله باندې، الغرور شیطان، غرور بیا شیطان هم دی، شیطان په دوکه کې واچولې. الله هم دې بچ کړي. نو موږ ترجمې ته ناست یو چې په دې باندې دوکه نه شو چې بس صرف زه نیک یم، بل څوک د سره نیک نشته. مثال په طور موږ چې داسې به بعضې پکې چې په سنتو به برابرې ګیره به هم پرې، چې دا ونه یم چې صرف زه نیک یم، دا نور چا ګیره خوري، دا ټول کافران دي. چې دا ونه یم چې صرف زه مسلمان په معاشره کې، بل مسلمان د سره نشته، صرف زه د سړي زوی یم، بل د سره نشته. یا نور د نیکۍ مثال په طور زه لږ کار وکړم د نیکۍ، او زه یم چې بس څه خوار شم الله ته ورسېدم، او دا نور خلک چې دغه شان کافران ګرځي. نه، په هر کار باندې چې د نیکۍ کار در نه وشو، فوراً د خدای شکر ادا کوه چې خدای د دې قابل نه وم، تا ماله د شکر توفیق راکړه. فوراً څه وایه؟ الحمدلله. او چې کله درنه ګناه وشوه، فوراً توبه وباسه، فوراً توبه وباسه. الله دې الله توفیق راکړي. آمین. الله فرمایي فالیوم، بس نن ورځ لا یؤخذون، بشي اخیستلې منکم ستاسو نه، فدیه فدیه، څه بدل د جرمانې مرمانو کې څه ختمه ده، بس اوس به نتیجه میلاویږي. ولا من الذین، او نه د هغه کسانو نه کفرو چې کفر یې کړی دی، مأواکم النار، بس نن بس نشي اغشتلی څه شي؟ فدیه ستاسو نو د هغه کسان نه چې کفر یې کړی. مأواکم النار، ځای ستاسو اور دی، الله هم دې بچ کړي، ټکانه ستاسو اور دی، الله هم دې بچ کړي. نو الله فرمایي ګورئ
هي مولاکم هم داستاسو لایق دی مولاکم بمانا داستاسو لایق دی و بئس المصیر اور ډیر بد زیاده ورتلو دی الله هم دو ساتي الله فرمای الم یعنی آیا وقت ندی راغلی للذین هغه کسانو ته اوس کاکا ما او تا خبره ده ځان ویښ کا الله فرمای الم یعنی آیا ندی راغلی وقت للذین هغه کسانو باندې هغه کسانو ته امنو چې ایمان یې راوړی ان تخشع قلوبهم چې او یریږي زړونه د دوی نو چاته وي ما ته د ایمان خو ما ته راوړی دی کنه الحمدلله موږ ټول مسلمانانو الله رب العزت فرمای الم یعنی للذین آیا وقت ندی راغلی په هغه کسانو باندې امنو چې ایمان یې راوړی دی ان تخشع چې او یریږي قلوبهم زړونه د دوی لذکر الله په ذکر د الله رب العزت سره چې د الله د ذکر د وجه ستا زړه چې دا اوجړه کیږي او یریږي دا وخت در باندې لعنت راغلی بل ځای راځي وجلت قلوبهم چې دا زړه د او یریږي دا وخت در باندې زیګ شي وما نزل او هغه چې را کوزیږي بن الحق هغه چې را کوزیږي د حق نه نو پدې په اسم ستاسو نه چاته وي هغه کسانو چې ایمان هم راوړي سم ویلي دي کلمه د لا اله الا الله ټول وای لا اله الا الله لا اله الا الله چې کلمه د لا اله الا الله مویل دانو په کار دي چې زړه دې د الله په ذکر باندې ويریږي د الله په یاد باندې ويریږي الله دې وکي داسي آمین وما نزل من الحق بیا الله فرمایي ولا يكونوا او دوی دې نشي کلذین بشان ده کسان وکا کتا کلمه ویل د لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله الله ویتا کلمه د لا اله الا الله ویل نو تما ته خوږي تما ته نږدې تما ګوره الله درته نصیحت کوي تا ته حکم کوي تا ته د نزدېکت خبره کوي چې تا ګوره کلمه ویلې ده نو ته راته داسې مه جوړېږه الله ته مه جوړېږه ولا یکونو ته مه جوړېږه ته مه ګرځېږه کالذین پشان د هغه کس اوتو الکتابه پشان د هغه کسانو چې هغې ته کتاب ورکړی شوي علم ورکړی شوي تا کلمه ویلې ده خو ستا نه مخکې هم څه کسان داسې وو چې هغې معلمانو په دې کتاب پوهې او علم د دې کتاب ورکړی شوي من قبل وړاندې د دې نه فطال علیهم الامد بس اوږد شو په هغې باندې موده پرې اوږده شوه فقست قلوبهم نو زړونه سخت شو الله هم دې د سختو زړونو نه وساتي نو زړونه سخت شو وکثیر منهم او ډېر د دوی نه فاسقون بدکار او نافرمانه الله وی علم مې ورکړ کتاب مې ورکړو پوهه مې ورکړې وه او د کتاب خاوندان مذهب والا مې ګرځولي خو زړونه سخت وګرځېده ولې چې زما یره د زړه نه ووتله د مخلوق انسانیت باندې رحم یې د زړه نه ووته نو الله وی زړونه سخت وګرځېده او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان ابعد القلوب الى الله القلب القاسي وی د ټولو نه لرې د خدای نه چې کوم زړه دی هغه زړه دی چې هغه سخت وي چې ستا زړه سخت وي نصیحت پې اثر نه کوي د هغې نه اوښکه نه بهیږي ته خفه کېږې نه چې یو ګناه کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا زړه د خدای نه ډېر زیات لرې دي ان ابعد او دا علما طلبا پوهېږي اسم تبدیل چې د ډېر لرې د خدای الله هم دې بچ کړي داسې حالت اعلموا فوها شی ټولو ته خبره ده ان الله چې یقینا الله رب العزت یحیی ژوندی کوي الارض ځمکې لره بعد موتها پس د شړېدونه نو د شړېدونه پس ځمکه څوک ژوندی کوي الله قد بینا یقینا موږ بیان کړي ده کوم تاسو ته الآیات آیاتونه لعلکم تعقلون دپاره دې چې تاسو پوه شئ الله دې پوهه را نصیب کړي الله فرمای ان المصدقین یقینا دا صدقه کوونکی سړي والمصدقات او صدقه کوونکی زنانا
واقرضوا الله او هغه چې قرض ورکړي دی الله رب العزت لرا قرضا حسنا بهترین قرض الله له خ قرض ورکړي دی هغه بندگان الله وي یضاعف لهم نو معنی او ک یبارک لهم فی الدنیا الله وي چې دا کوم صدقه ورکړي دا ول په دنیا کې برکت ګرځوم په دنیا کې ول دا صدقه وجان دا برکت ګرځوم ولهم د دیو د بار اجر کریم باخرت کې به اجر ویني والذین ها کسان امنو چې ایمان یې راوړي دي بالله په الله باندې ورسولی او په پیغمبرانو د الله باندې اولئک هم الصدیقون اولئک دغه کسان هم الصدیقون هم دي رښتونی دي ښا الله دې دا رښتونوالي را نصیب کړي بیا الله فرمای والشهداء عند ربهم یا شهیدان دی والا شهدا په نس درب د دیوي یا د گواهان مواخله گواهان مانم ورکی او گواهان عند ربهم په نس درب د دیو بوي لهم د دیو د پاره اجرهم اجر د دیو بوي و نورهم اورانا د دیو بوي الله دې را نصیب کی والذین او هغه کسان کفروا چې کفر یې کړی وکذبوا او تکذیب یې کړی دروغ یې وګڼل دارسه نو بی آیاتنا زمون آیاتون لرا اولئک اصحاب الجحیم دا ملګری د جهنم دی الله دې د جهنم نه بچ کی دا جهنم والا دی الله وی الله دې د جهنم نه وساتي